बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुफ्ती सादिक साहब, कारी फैज मोहम्मद फैज साहब, अदील साहब, इफ्तिखार साहब, उलमाए कराम, कारी साहिबान, डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नन इंतहाई द खुशालिया वरज़ दा नन द रिजल्ट वरज़ दा और په دې ورځ د ماشوم د یو کال مهنت چې کوم کړي نو دا د ایوارډ ورځ ده. نن ډېر ماشومان داسې چې سټیج ته به راشي او دلته به دا ایوارډ حاصل کړي. ډېر ماشومان به داسې چې هغوی به انعام نه میلاوي خو پاس بشي، او څه ماشومان به داسې چې هغه به فیل هم کړي. نن سوچ کوم چې دا کم ماشومان چې دلته راشي ایوارډ وایي او کم ماشومان چې ایوارډ نه صرف پاس شي، څه ماشومان پکې فیل شي. دې کې قصور چا دی او دې کې د محنت چا کړی دی. که زه دا خبر وکړم چې یاره که دا ماشوم فیل کېږي نو دې کې د استاد قصور دی، استاد ذموار دی، نو دا غلطه ده. په یو کلاس کې 10 ماشومان یا زیات کم، که استاد خراب دی نو ټول بچي دې فیل شي. که استاد ښه دی نو ټول بچي دې په ټاپ پوزیشن دی راشي او ایوارډ دې ووایي. دیکھیے قصور دا پیرنٹس تے اور محنت هم دا پیرنٹس تے والدین. کم پلار اور مور پل بچی سرا محنت کئی، پل سکول سرا تعلق ساتھی، میاش کے کم از کم یو ځل سکول ترازی اور پرنسپل تکینی چې زما د بچی پروگرس سره بچی چې کور ته ځي دغه ډیری چیک کوي. بچے چې کور ته راشي دغه کاپی چیک کوي چې نن څومره سبق په سکول کې ښودل شوي. هغه مور او پلار چې کله بچې سکول ته ځي نو دغه ټول یونیفارم ګوري چې شرټ ټیک دی، شلوار ټیک دی، بوټان ټیک دي، جرابې شته، بوټان پالش دي. زما د بچي ویښته لوی خو نه دي، زما د بچي د لاس نوکان چې کوم دي لوی خو نه دي. نن زما بچی برش کړی دی که نه بغیر برش سکول ته ځي. او مور او پلار دغه بیگ چیک کړي، کاپی کتابونه پوره دي او سکول ته په ټایم ورسوي. د هغه مور او پلار بچی چې کوم دی نو فرسټ راځي. چې کوم مور او پلار خپل بچی سره محنت نه کوي، بچی سکول ته نه لګي، چوټي پکې کوي، لیټ هم ځي، وتاوټ یونیفارم هم ځي، گندہ کپڑوں کی زی، ہوم ورک نہ کوي، دغه بچي بفي. زه کله خپل ژوند ته وګورم، مثال په طور زه ډاکټر جوړېدل غواړم، لکه جوړېدل زما خواهش و چې زه ډاکټر شم، انجینیر شم، یا چېرته آرمي آفیسر شم، پایلټ شم، چېرته لوی افسر. څه وجوهاتو چې زه پاتې شم. دې کې پیسه راسره نه وه، غربت و، میبي کیدای شي زما په کور کې تعلیم یافته خلک نو چې زه یې ګایډ کړی وي، یا چېرته ما په ښه اداره کې ایډمیشن نه دی اخیستی، اداره ښه نه وه، زه د هغه په وجه پاتې شوم. نو زما به دا خواهش وي چې زه خپل بچي ته هغه کمیانې چې کومې ما کې پاتې شوي چې ورنه کړم. زه هغه ټول فیسیلیټیز خپل بچي له ورکړم چې زما بچی کامیاب شي. زما ژوند هلته زما خواهشات ختم شو چې کله زما پیلنی اولاد شي. زما ټارګټ، زما ایم، زما مقصد زما اولاد دی. نن زه خپل ګیروان کې ګورم چې زه خپل بچي ته ټایم ورکوم. زه خپل ګیروان کې ګورم چې په دې کال 315 ورځې
څو ځل زه سکول ته تللی یم. زما جواب پازیټیو بني، زما جواب بنېږي. ولې چې زما ذهن په دې جوړ دی چې یاره استاد دې پوه شي او ماشوم دې پوه شي. زه خو فیس ورکوم او باقي د استاد کار دی د سکول کار دی. نیور دا بالکل غلطه ده. زما اداره دا تقریبا 33 سال شو زما د ادارې 1990 نه 3 ادارې وي. زما سکول ته یو سړی راغی نو ما ته وایي سر زه خو ډېر غریب کس یم او ستا په سکول کې زما 2 زامن سبق وایي. تعلیم یې دومره نشته او په ډېر په محنت دا فیس روړم او بچي فیس جمع کوم. زه غواړم چې زما بچی د ډاکټر شي. دا کېدی شي، دا پاسیبل ده. ما ورته ویل کاکا پاسیبل ده. ولې نه؟ دې کې د تعلیم ضرورت هم نشته او دې کې د دولت ضرورت هم نشته. خو یو شرط دی. وایي څه شرط دی؟ مې هفته کې به یو ځل زما سکول ته راځي. زه به تا ته ستا د بچي پروګرس کوم. اور نمبر 2 مې بچے به ته کور کې کم از کم 3 घंटे ته ورته سبق مه ښیه، کښېنوه مخامخ او بچي ته وایي چې څه هوم ورک دی دا کوه. یو ورځ به بچی کار نه کوي، په 2مه ورځ به هم نه کوي، په 3مه ورځ هم نه کوي. خو ماشوم وایي چې بار وتی نه شمه، پلار راته په سر ناست دی، مور راته په سر ناسته ده، نو بار نه شم تللی راشه خپل کار شروع کړه. ورو هغه به خپل کار سټارټ کړي. تاسو په الله یقین وکړئ. هغه ماشوم په 9 کې هغه د غریب سړي انپړ 500 and above په 9 کې نمبر یې واغستی او 1054 نمبر یې اغستی دي په میټرک کې زما سکول یې ټاپ کړی. هغه انټي ټیسټ کلیئر کړ او کالج نه اوس په خیبر میډیکل کالج کې هغه MBBS. خو هغه زما په خبر عمل وکړ. هغه هفته کې یو ځل لازمي راتلی. که تاسو هفته کې یو ځل نشي راتلی په میاشت کې به یو ځل لازمي سکول ته راځئ او ته غواړې که زما بچی دې کامیاب شي. او که ته وایې چې یاره بس څنګه روان دی داسې روان دی، نه. او دا د خدای قانون نه دی چې د غریب سړی بچی چې کوم دی نو یو کلرک به جوړېږي چې دفتر ته به لاړ شي او بابو به جوړ شي. نه، که ستا بچي محنت وکړو ستا بچی لوی افسر جوړېدی شي خو که محنت یې وکړو. زما 33 سال د تعلیم په ژوند کې په زرګو بچي ما کتلي دي. زرګو. دا ضروري نه ده چې یاره بس میټرک دې وکړي او چاته به زه یو کلرک پرتي کړم. نه، زه به خپل بچي ته وخت ورکوم. دا وخت انتهایی قیمتي شی دی او د بچي ضرورت دی. امریکن وائٹ ہاؤس یو ٹیلیفون کی یو کس تھا، وی سبا 4 بجے دا امریکن پریزیڈنٹ تا سره ملاوېدل غواړي. دا سړی ورته په جواب کې وایي چې یاره سبا 4 بجې خو ما سره ټایم نشته. دا سیکرټري انتهایی غوسه شي چې د امریکې پریزیډنټ لپاره د دنیا پرایم منسټر پریزیډنټ شپږ میاشتې انتظار کوي چې د امریکې صدر سره زموږ ملاقات وشي او صدر تا راغواړي او ته وایې چې ما سره ټایم نشته. داسې کومه ضروري خبره ده چې ته وایې چې ما سره ټایم نشته. وایي زما یو لور ده، دغه عمر 9 سال دی او ما خپل لور سره دا وعده کړې ده چې سبا 4 بجې به زه تا چړیاګر ته بوځم. که نن امریکن پریزیډنټ سره زما ملاقات وشي ګنټه پس به زما نوم ورته یاد دي، خو زما لور به ټول عمر یاد ساتي چې پلار زه چړیاګر ته بوځلی. ما ته داسې پلار پکار دی چې هغه خپل بچي ته ټایم ورکوي. ماشوم وخت غواړي، چې وخت نه ورکوي نو بچې کامیابېږي نه. یو بل واقعه د ما ټي وي آن کړ کور کې. طارق عزیز شو لګېدلی و. طارق عزیز شو ما کتل نو یو ماشوم یې په سټیج راوغوښته طارق عزیز
وی چې دا بچې پرسنټیج وایز په د میټرک په امتحان کې په ټول پاکستان کې فرسټ راغلی دی. نو مور او پلار په سټیج راشي طارق عزیز ورته وایي چې د بچي سره همداسې کوم عمل کړی دی چې ستا بچې په ټول پاکستان کې په میټرک کې فرسټ راغلی. نو دوی وایي چې موږ دواړه ډاکټران یو، ښځه خاوند دواړه. چې کله زموږ پهلنی اولاد وشو نو دا ښځه خاوند دواړه کېناسته د میټینګ کوي، د بچي د ژوند منصوبه بندي کوي، پلانینګ کوي د ټول ژوند. بیا موږ دا ډیسایډ کړ چې موږ دواړو کې به یو کس نوکري پرېږدي د بچي لپاره، چونکې دا مور وه نو دې نوکري پرېښوده. اوس دا مور خپل بچي سره څه کوي لږ په غور غوري، زموږ دا میندې دې موري او پلاران دې موري. دا مور چې کوم دا د بچي لپاره د 40 غنټو ټایم ټیبل جوړوي چې په دې 40 غنټو کې زما بچی لپاره 100 غنټې خوب پکار دی چې زما د بچی صحت ټیکي. په دې 40 غنټو کې څومره خوراک وخوري او په دې خوراک کې څومره کیلوریز پکار دي چې زما د بچی صحت ښه. زما بچی په دې 24 غنټو کې 100 غنټې لوبې وکړي چې زما بچی صحتمند وي. زما د بچی په بدن کپڑا څنګه پکار ده د موسم په لحاظ، دغه رنګ ډارک پکار دی که لایټ، او په دې کپڑا کې څومره پولیسټر او څومره کاټن پکار دی چې زما د بچی صحت ښه. کله بچی د 4-5 سال شو، ښځه خاوند بیا کېناسته ده. اوس دا ګوري چې په دې علاقه کې ټولو کې ښه سکول کوم یو دی. د سکول انتخاب یې وکړو، ماشوم یې په سکول کې داخل کړو. مور روزانه بچی سکول ته بوځي او واپس راولي. چې کله دا بچی میټرک ته ورسېد د کراچۍ بورډ نه امتحان یې ورکول. وایي زما پهلنی زوی چې کله میټرک امتحان ورکړ او ټول کراچۍ بورډ یې ټاپ کړو، ریکارډ یې مات کړ. ورپسې مې لور راغله چې کله زما لور د میټرک امتحان ورکول د ورور ریکارډ یې مات کړ. ورپسې مې بله لور راغله، هغه ورو د خور ریکارډ مات کړ. وایي دا مې څلورم بچی دی په ټول پاکستان کې فرسټ راغلی. ما ته داسې مور پکار دی. نن زما مور ته دا پته نشته، زما پلار ته دا پته نشته چې زما بچی په کم کلاس کې دی. ما ته داسې پلاران هم راځي چې هغه ته د بچي نوم پته نه وي. څوک وایي زه ورته ملنګې ویم، څوک وایي چې زه ورته تورې ویم، څوک ورته څه وایي، نو کلاس به ورته څه پته. دا انتهایی د افسوس خبره ده. دې کې تعلیم نه چې زه پلار یم او زه تعلیم یافته پکار یم، نه، زه به خپل بچی نه به کامیاب انسان جوړوم. نن به عهد کوو چې خپل بچي له به وخت ورکړو. زما بچی به انشاءالله یو کامیاب انسان جوړېږي. داسې انسان به ترې جوړوو چې هغه به غلا نه کوي. داسې انسان به ترې جوړوو چې هغه به دروغ نه وایي. داسې انسان به ترې جوړوو چې پردی حق نه وایي. که چېرته یو دفتر کې چېرته افسر شو نو کرپشن به نه کوي، رشوت به نه کوي. نو انشاءالله دا زموږ مقصد دی. زه به خپل بچی ایجوکیټ کوم، زه به خپل بچي ته ښه تعلیم ورکوم. نو انشاءالله قاري صاحب فیض محمد صاحب ما سره په تنظیم کې دی او قاري صاحب ته بیا دا اعزاز حاصل دی چې زه چېرته هم ځم نو دوی ما سره سفر کوي. تر کراچۍ، لاهور، کویټه، آزاد کشمیر، ګلګت، لاهور، هر چېرته تللی دی او ښه پوه کس دی او یقین وکړه چې کوم ادارې ته لاړ شي نو دوی هلته څه نه څه زده کوي او کوشش کوي چې هغه خبرې خپل سکول کې امپلیمنټ کړي او خپل بچي لپاره فکرمند دی. نن چې دا پروګرام کولو زما نن ډېر شیډول ډېر سخت و. زما په ورځ کې 3-4 داسې سکولونو کې پروګرام وي. ما یې قاري صاحب ستا سکول ته به خامخا راځم. دا زما خپل سکول دی او دلته چې ما واړه واړه دا لوریانې مې وکتل نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې زموږ په دې پسمانده علاقه کې د غریب علاقه ده او دومره ټیلنټ پکې دی. یقین وکړه ډېر زیات خوشحاله شوم او الله دې دې سکول ته ډېر زیات ترقي ورکړي چې دا سکول کامیاب وي او دې کې ستاسو بچي سبق وي. او زما دا ریکویسټ دی، درخواست دی چې دې سکول سره تعلق وساتئ. نو انشاءالله ستا بچی به کامیاب او زه به نن دا عهد کوم
چې زه به کم از کم میاشت کې یو ځل سکول ته به راځم. زه د نن عهد کوم چې زه به د خپل بچي بسته چک کوم. زه به خپل بچی کمپلیټ یونیفارم کې به سکول ته لیږم. زه به د ټایم پابندي کوم چې زما بچی لیټ سکول ته لاړ نه شي. زه به کوشش کوم چې زما بچی د چوټي ونی کړي. انشاءالله زما بچی به کامیابي. او پاکستان که په دنیا باندې حکمرانی وکړي نو صرف او صرف تعلیم لاره ده، بله لاره نشته. که موږ تعلیم وکړو او موږ پہچان وکړو چې خو بد څه دي، زموږ بچی به انشاءالله کامیابي. زه قاري فیض محمد صاحب دغه ټول سټاف چې چا د بچو سره محنت وکړو دا د تحسین پیش کوم. او نن ځکه خوشحاله شوم چې پلاران هم ناست دي او میندې هم ناستې دي. دلته چې ماشوم راشي او دا انعام آلي او دلته مخامخ ورته د پاکستان وزیر اعظم ناست دي، د پاکستان صدر پاکستان دلته ناست دي، بچې نه خوشحالېږي. بچې الله خوشحالېږي چې مخامخ ورته مور یا پلار ناست دي، هغه انعام آلي، هغه من کړ شي. چې کوم مور او پلار نه دي راغلي هغه بدقسمت دي چې په کال کې یو ورځ راځي او ما سره ټایم نشته. او چې کوم مور او پلار راغلي هغې ته زه په دواړو لاسونو سلام پیش کوم. قاري صاحب چې د سکول باره کې سخت خدمت دي، د سکول ښه کولو لپاره، سکول ټیچر ټریننګ لپاره او نور څه فیسیلیټي انشاءالله زموږ تنظیم به تا سره ولاړي. هر قسم ټریننګ او زه به پوره کوشش کوم چې ستا د سکول وزټ وکړم او دې سکول کې چې کوم بچي سبق وي انشاءالله کوشش به دا وي چې د پاکستان کوم ښه سکول دي د هغه برابر دغه تعلیم وي او انشاءالله دې بچو کې ټیلنټ ہو. زه په تلو کې دا یم چې منزلیں بھی اس کی تھی، راستہ بھی اس کا تھا، ایک میں اکیلا تھا، قافلہ بھی اس کا تھا، ساتھ ساتھ چلنے کی سوچ بھی اس کی تھی، پھر راستہ بدلنے کا فیصلہ بھی اس کا تھا. آج کیوں اکیلا ہوں؟ دل سوال کرتا ہے. لوگ تو اس کے تھے، کیا خدا بھی اس کا تھا؟ والسلام.